myself, for my country, and I will say I want to dedicate this man of the match to that people who are sent from Pakistan to back home, Afghanistan. چې 40-45 سال وشو د افغانان دلته په دې پاکستان کې پاتې کیږي تر اوسه پورې دې ته هیڅ چا څه نه وي دا یو پاکستان داسې واحد ملک و چې په لکونه مهاجرینو ته د افغانستان دلته ځای ورکړ هغوی له دلته کاروبارونه جوړ کړل د یو عامو ته او د ټولې دنیا ته یو پیغام ورکړ چې په پاکستان کې په افغانیانو باندې ډېر لوی ظلم شروع دی دلته فلسطین نه ښکارېده چې فلسطین کې څومره ماشومان شهیدان شو هلته څومره ظلم شروع دی اسرائیل څومره ظلم کوي دې ته هغه ظلم نه ښکارېده کار وشي دا ویډیو چې زه د خپل مین اف دی میچ د فلسطین د مسلمانانو په حق کې دا کوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه یم عارف الله جان او تاسو ګورئ زموږ فیسبوک او یوټیوب چینل امید رڼا FM 94 د پاکستان او افغانستان یو تاریخي میچ شو په انډیا کې کوم ورلد کپ چې شروع دی پای کې دا غوي ټاکره و یو بل سره د افغانستان او پاکستان یو داسې ټیم دی چې هغه ډېر په مشکلاتو سره چې کوم دی هغه خپل کرکټ کوي خپل لوبه کوي چونکه هغه د افغانستان چې کوم نوې ګورنمنت جوړ شوی دی د طالبانو حکومت ته هغه ور دومره خاص سپورټ هم نه ورکوي خو د هغه باوجود هم هغه په څه طریقه باندې په دې ورلد کپ کې حصہ غشت دا او گیمونه کوي میچ کې داسې وشو چې هغه میچ وګټه د پاکستان نه چې کله میچ وګټه نو هغه ډیره زیاته کمزوري وخوله مونږ هغه ویډیوګانې هم کتلې دي چې دوی په ګراوند باندې مونږ خدا سي غنو چې افغانستان داسې دی لکه زمونږ خپل ټیم ټیک دی چې په میچ کې سړی ون ساید کوي چې لکه زه پاکستان یو کس پاکستان سپورټ کوي بل افغانستان سپورټ کوي زمونږ داسې ډېر پاکستانیان دي چې هغه د افغانستان ټیم سپورټ کوي او داسې ډېر افغانیان دي چې هغه اوس هم پاکستان ټیم سپورټ کوي نو دا کرکټ یو داسې لوبه ده باقاعده څنګه پاکستان کې داسې خلک موجود دي چې هغه د انډیا ټیم خوښي د انډیا کرکټ هغه ګوري ډېر وخت یا پاکستان ټیم میچ سره ګوري نه دا د هر چا یو خپل چويس دی یو ټیم خوښي سو بل ټیم خوښي د چا خپل ټیم نه خوښ د بل ټیم خوښي د بل ملک ټیم خوښي نو دا د هر چا یو خپل ځان له طبيعت ته خپل دغه د چاغي کوم ټیم سپورټ کوي خو چونکه افغانستان به انتها داسې کمزوري وخوله په دغه میچ کې هغه کې چې کوم هغه ابراهیم دی هغه وین اف دی میچ راغی او بیا هغه ته چې کله مقرر کړ شو انټرویو ته غشتنو هغه کې هغه دا خبرو چې زه د خپل مین اف دی میچ هغه افغانیانو ته ډیډیکیټ کوم کم چې د پاکستان نه هجرت کوي یوزي او پاکستانیان د پاکستان نوباسي یعنی هغه دنیا ته یو دا میسج ورکړ پاکستان چې دی دا یو ډیر ظالم ملک دی دا د مهمان نوازي ملک نه دی دا ډیر کمزور خلک دي دا ډیر بیکار خلک دي هغه دنیا ته داسې میسج ورکړ په دغه خپل انټرویو کې خو چونکه هغه ته دا پته نشته چې 40-45 سال وشو د افغانان دلته په پاکستان کې پاتې کیږي تر اوسه پورې دې ته هیڅ چا څه نه وي دا یو پاکستان داسې واحد ملک و چې په لکونه مهاجرینو ته د افغانستان دلته ځای ورکړ هغوی له دلته کاروبارونه جوړ کړل د یو عامو ته او د ټولې دنیا ته یو پیغام ورکړ چې په پاکستان کې په افغانیانو باندې ډېر لوی ظلم شروع دی دلته فلسطین نه ښکارېده چې فلسطین کې څومره ماشومان شهیدان شو هلته څومره ظلم شروع دی اسرائیل څومره ظلم کوي دي ته هغه ظلم نه ښکارېده کار وشي دا ویډیو چې زه د خپل مین اف دی میچ د فلسطین د مسلمانانو په حق کې دا کوم چې هغه سره کوم مظالم شروع دي پکاو چې دنیا ته یو د دې طرف نه میسج ترې خو نه د دا وګڼه به حدا کمزوري او خوله چې خپل ایوارډ هغه د پاکستان د افغانستان د مهاجرینو لپاره کوي چې د سره پاکستان کې ډېر ظلم کیږي نو دومره کمزور پزان نه جوړوي دا کمزورتوف دی وسیو ظرف جوړ شي تاسو یو داسې پلیټ فارم ته تللی په یو داسې پلیټ فارم باندې جنگيږي نو البته وسیو ظرفي خدا کمزورفي ونه خي
فلسطین د مسلمانانو لپاره به ډیکیټ کړو پاکستان خو چې افغانستان له کومینه ور کړی دا کوم محبت ور کړی دا غي مثل نشته په دې دنیا کې په لکونه مهاجرین په لکونه د افغانستان چې هغه له پاکستان او خصوصا خیبر پختونخوا او خپل کورونه وته نیم کړل چې راځي موږ سره دلته اوسېږي مونږ دا الفاظ نه سره استعمالول نه غواړو مونږ لم دا الفاظ راځي چې مونږ وایو دا نمک حرام دي دا فولادي دا الفاظ مونږ هم استعمالول شو خو نه مونږ یو ظرف خلک یو زمونږ ظرف ډېر لوی دی چې 40-45 سال تاسو له مونږ د خپل خولې نونه درکړه دلته پاکستان کې او تاسو اوس دا خبره کوي اول ته په خبره باندې سوچو چې حکومت غواړي څه حکومت خدا نه دی ویل چې ټول افغانان زه حکومت دا وی چې غیر قانوني افغانیان چې دلته کم پراته دي او دا غي صحیح خبره کوي مونږ هغه طرف ته نه ځو چې څه شوی دلته چې دلته افغانیان څه کړی دي مونږ هغه طرف بالکل نه یادو نیگیټیو خبره سره نه کوو خو چونکه مونږ هم دا رائټ لرو چې دا تاسو ته وایو چې غیر قانوني افغانیان چې دلته پاکستان کې کوم آباد دي نو هغه ته دا ویلي چې تاسو بزید عمل پرې دي کوم سره چې ډاکومېنټ سره شته ريجسترډ دی هغه ته اسم نشته هغه دلته الحمدلله خپل کاروبار کوي هر څه کوي دا خو د هغه د پردي چې کوم دلته غیر قانوني پراته دي نه وسره د افغانستان کارت شته نه وسره د پاکستان سره ډاکومېنټ شته نه پاسپورت ته اسم نشته او دلته پاکستان کې پراته دي خپل ژوندۍ تیری دا د غوي د پاره چې وی لاشي واقع د خپل ملک ته التزام ريجسترډ کی پس قانوني طریقه باندې راشي نو الحمدلله پاکستان دومره کم ظرف نه دی او نه دی عوام دومره کم ظرف دي چې مونږ 40-45 سال تاسو له خپل خپل نونه درکول شو نو مونږ اوس هم برداشت کول شو خبره ده چې غیر قانوني بس ته اوس تاسو الحمدلله په افغانستان کې امن دی الته یو حکومت شته تاسو ته پکار دي چې تل لاړ شي خپل ملک آباد کې خپل ملک نسو کې او افغانیان خو ډېر کاروباریان خلک دي هغه افغانستان معیشت چې کوم دی هغه مضبوطول شي دی چې لاړ شي خپل کاروبار شروع کړي نو عمل په ترقی وکړي چې ترڅو پورې مونږ برداشت کولای شو الحمدلله برداشت هم کړی دلته د لزین درکل هر څه اوس لاړ شي خپل وطن آبادول پکار دي کم ظرفي نه د خپل پکار چې تاسو په انټرنیشنل میډیاز باندې بیان ورکوي چې پاکستان کې خو افغانانو سره ظلم شروع دی د فلسطین د مجاهدینو خبره نشي کولی د فلسطین د مظلومانو خبره نشي کولی په انټرنیشنل میډیا باندې ټولو په خاموشي اختیار کړی دا خو پاکستان ته ګوتی نشي چې دې سلته افغانانو سره ظلم کیږي زیاتی کیږي دا د پاکستان حق ته او رائټ ته چې هغه به تاسو لګي غیر قانوني خلک دلته بس ته ډېر مظالم برداشت کړل ډېر هر څه وشو زاړو نګیټیو طرف ته ځم نه چې څه شوي دلته هغه هر چا تخکاره دي چې څه شوي دلته او غیر قانوني چې کوم دا ارڅ چې کوي دا غیر قانوني چې کوم پرتی دوی کوي او پاکستان ته دا رائټ حاصل دی دا او ته حق حاصل دی چې دوی واپس کی دی مایګریټ شي خپل وطن ته لاړ شي خپل وطن آباد کې الته دا غزه معیشت مضبوط کې او معیشت پاله مضبوطی کې چې تاسو ولته لاړ شي او کاروبارونه شروع کې الحمدلله مونږ د ډېر 40-45 سال د مونږ پاکستان کې زیات درکو دا یو ډېر ټایم دی په لکونه مهاجرین د خیبر پختونخوا نه بلکې پورا پاکستان کې آبادو په کراچۍ کې اوس هم شته نو زما مقصد د خبرې دا و چې وسیو ظرفي پکار ده کم ظرفي نه ده پکار چې د فلسطین د مجاهدینو خبره نشي کولای د غزې د مظلومانو خبره نشي کولای خپل مین اف دی میچ په مغی ته ډایرکټلی ډیډیکیټ کړي به مو چې دا د فلسطین د مجاهدینو لپاره خو نه ستاسو په ځل کې کینه د بغض د حسد د داغي د وجه تاسو یو میچ موږ شمنه یو میچ هیڅ شي نه دی د ټورنمنت نه تاسو بهر یې او بیا د انډیا پلیرانو سره ډانس یعنی دنیا د تصور ورکو چې پاکستان زموږ دشمن دی او غیم ور سره په ګراوند کې ګرځیدل انډیا خودي کم ظرف خلک چې پاکستان ټیم هلته تللی دی هلته میچونه کوي پکار و چې هغه ولا
پروتوکول ورکړو چې یار پاکستان زموږ دشمن دی خو چونکې زموږ وطن ته راغلي دي موږ ورسنګ مینه محبت ورکو نه غیم چې کوم دی او د شوی دي او افغانیان مو سره یو ځای شوي دي او الته پاکستان خلاف چې کوم دی پروپاګاندا چلی او ها هو یې جوړ کړی دي نو دومره کم ظرفي نه پکار وسیو ظرفي ځان کې وسیو ظرفي پیدا کې تاسو الله یو مقام درکړی دی خسته وطن درکړی لاړ شي هغه آباد کې غیر قانوني تور باندې څومره دلته پراته دي هغه ته پکار د شلار شي امید لرم چې زما دا ویډیو په تاسو باندې بد نه لګیدلې او که بیا هم بد لګیدلې نو I apologize sorry